أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سورة توبہ 6 نمبر آیت. په دې 6 نمبر آیت کې د براءت حکم سره متعلق دا خلکو حکم ذکر کیږي چې کم خلک مستأمنین دي. مستأمن هغه کس ته ویل کیږي چې امن وغواړي، اجازه وغواړي دارالاسلام ته داخليږم، مسلمانانو سره نږدې ژوند تیرول غواړم، د اسلام په باره کې ځان پوهول غواړم چې اسلام څومره رښتونی دین دی، د اسلام دلایل اورېدلو دپاره زه دې علاقې ته راتله غواړم. د دې حاصل دا دی چې کله دغه 4 میاشتې د عزت کله تېرې شي او د هغې نه وروسته هېچا سره عهد او معاهده پاتې نه شي، نو دا عهد او معاهدې د ختمېدو نه وروسته دې خلکو سره جنګ کولی او د جزیرة العرب نه شړل دي. خو د دې باوجود که یو سړی ووایي چې زه د شریعت دلایل پوره اورېدل غواړم، په هغې ځان مطمئن کول غواړم، پناه راکړي، امن راکړي، نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي چې امن وله ورکړي. امن دې دپاره ورکړي چې د الله تعالی خبرې واوري، او ځکه وله امن ورکړي چې دا داسې قوم دی چې په دین او په شریعت باندې پوره نه پوهېږي. د خلکو دروغ به یې اورېدلي، ډرامې پراپیګنډې به د مسلمانانو خلاف اورېدلي، لیکن دې اسلام او شریعت د نږدې نه لیدلی نه دی، نو پرېږده یې چې دوی راشي او د شریعت پوره دلایل واوري. الله تعالی وایي وإن أحد من المشرکین استجارک، او که یو کس د مشرکانو نه امن وغواړي ستا نه، فاجره نو امن ورته ورکړي، یعنې راویې غواړئ، حتی تر هغې پورې یسمع چې واوري کلام الله، کلام د الله تعالی، ثم ابلغه بیا ورسوئ دې کس لره مأمنه زه د امن خپل ته، یعنې یوازې دا نه چې امن دغلته کې ور اجازه ورکړئ چې راشي، بلکې د اجازې نه وروسته چې کله د دین او د شریعت خبرې واوري نو خپل بیان به ورسره کوي چې په امن سره هغه ځګین ته ورسوي چې کوم ځای کې دی اوسېدل غواړي، هغه ځګین ته ورسوي. دې دپاره چې د اسلام غداران او خاینان په لاره کې به دې حمله ونه کړي د اسلام د بدنامولو لپاره. الله وایي ذلک بأنهم، دا په دې وجه چې یقینا دوی قوم داسې قوم دی لا یعلمون چې نه پوهېږي په دلایلو د شریعت باندې، د اسلام په پوره تفصیلاتو باندې خبر نه دي. امام ابن العربي رحمه الله په خپل مشهور تفسیر احکام القرآن کې وایي د دې آیات نه ډېر مسایل معلوم شو. یو مسله دا معلومه شوله چې کله یو کس د کافرانو نه، د حربي کافرانو نه د اسلامي حکومت او د اسلامي سلطنت د مشر نه اجازت واخلي چې زه د شریعت دلایل اورېدل غواړم، نو په اسلامي امیر باندې لازمي ده چې اجازه ورکړي وراشي. ځکه الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي فاجره، اجازه ورله ورکړي، امن وله ورکړي. نو وایي دې ځین کې یوه اهمه نکته دا ده که دا سړی د دین او د شریعت باندې ځان په یولو دپاره راتو، نو اجازه ورکول بیخي ضروري دي، لازمي دي، امر دی چې په اجره. او که دا سړی د تجارت دپاره، د نورو خبرو دپاره راتو، نور غرضونه لرل، تجارت یې که او صحافت دپاره راتو، نو اسلامي حکمران ته خپل اختیار حاصل دی، که مناسب یې ګڼي اجازه دې ورکړي، که مناسب یې نه ګڼي اجازه دې نه ورکړي، خپله خوښه ده. لیکن که دې کس د دین د خبر اورېدلو دپاره راتو، نو اجازت ورکول وله بیخي لازمي دی. دویم ته دا مسله معلومه شوله چې کله دا کس راشي د الله تعالی خبرې واوري، یعنې د دین پوره دلایل واوري، د هغې نه بعد مزید د دې کس پرېښودل مستقیل په دارالاسلام کې جایز نه دي، ځکه چې قرآن آیت داسې ده چې حتی یسمع کلام الله، تر هغې پورې وله پناه ورکړي چې د الله تعالی د دین پوره دلایل واوري. نو معلومیږي دا چې دلایل اورېدل نه بعد به دا کس واپس کول پکار دي چې فساد او فتنه خوره نه شي، نور به یې پرېږدي نه بیا. او درېیمه خبره دا ده چې د کم کس چې به اجازت باندې راشي د هغې اجازت ورکول او د هغې نه بعد د په امن کې په حفاظت کې ساتل در دې حده پورې چې د دارالاسلام نه خارج شي، خپل ځګین ته ورسېږي. دا هم د اسلامي حکمران ذمهواري ده. نو دا مسایل دې نه معلوم شو. او الله تعالی د دې
اجازه وجه ذکر کړه چې اگر چې په عربو کې په جزیره العرب کې د معاهدې د ختمېدو نه وروسته د براءت د حکم د ناپېژندلو نه بعد د کافرانو پرې ښودل خو په کار نه وو، لیکن صرف په دې وجه باندې پرې ښودلی کېږي چې دې اصلي خلکو بدګمانه کړي دي، په دین او شریعت دلایل یې اورېدلي نه دي، پرېږدي چې واوري د اسلام نه پوره متاثر شي. بې خپله خوښه ده. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله. دې ځکه کې په دې آیات کې اوس د قریشو او د مکې د مشرکانو د بایکاټ او د هغوی د عهد د ختمېدلو وجه ذکر کېږي چې د قریشو سره به د مکې د کافرانو سره به نورې معاهدې نه کېږي، قطعا به سره معاهدې نه کېږي. تېره معاهده قرارداد وګرځېدله ځکه چې هغوی دې په خپله ماته کړله، نورې معاهدې به ورسره قطعا کېږي نه، او دوی به د جزیرة العرب نه شړلی کېږي. د دې دپاره اوس دلیل ذکر کوي، وجه ذکر کوي چې دا ولې. چا په ذهن کې به سوال راته چې یاره کېدای شي ګزاره ورسره شوې وي د اسلام نه متاثره شوې وي او بله معاهده ورسره شوې وي، نو په دې کې به فایده وي، شړلی نه و په کار. نو الله تعالی د هغې تفصیلي وجه ذکر کوي چې پرېښودل یې بیخي په کار نه وي. الله وایي کیف یکون للمشرکین عهد، څرنګې به شي د داسې مشرکانو دپاره وعدې عند الله د الله تعالی په نس باندې، وعند رسوله په نس د رسول د الله تعالی، یعنې دوی سره د وعدو او د معاهدو څه حیثیت دی. وروسته خبر را روانه ده. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر هغه کسانو سره د معاهدو کولو حیثیت شته چې تاسو سره معاهدې کړلې په خوا د مسجد حرام کې. دا دې خلکو ذکر مخکې تر شوی دی چې بني زمره او بني بزرج دوه قبیلې داسې وي د کافرانو مشرکانو چې مکه کې اوسېدل، خو د خپل کوم معاهدونه چې نبي علیه السلام سره کړي د هغې پابند پاتې شو اخیره پورې، او د هغې د وجې نه 9 میاشتې مهلت ته ورکړه چې 9 میاشتې ژوند تېرولی شي، ځکه براءت چې نازل شو نو هغې په معاهده کې 9 میاشتې پاتې وي. امام ابن عربي رحمه الله وایي د دې آیات نه دا مسله معلومه شوه چې په هیڅ یو کار او حکم کې به مبالغه او تجاوز نه کړي. مبالغه دې ته ویل کېږي، مثال په طور مکې قریش چې کوم دی نو هغې احد مات کړو، د احد پابند پاتې نه شو. خلکو به عام طور مشرکانو ته ردې بدې ویلې چې اس مشرکان د احد پابند خلک نه دی، دا اوس مبالغه ده ځکه، او دا خبره صحیح نه ده ځکه ځینې مشرکان خو د احد پابند وو. نو په دې وجه تا ته یو کس نیم څه جګړه راشي، د یو کس نیم د جګړې په وجه باندې به د غونډې علاقې سپکاوی نه کوي چې د پلانکي ځګنې خلک هغه داسې غله دي، غداران دي، زما سپکې او داسې خیانت یې کړی، دا خبره غلطه ده. تاسو به یو کس داسې کړي، ټول به نه یې کړي. دغه شان د یو کس سره زیاتۍ کړي، د زیاتۍ په وجه باندې به د غونډ قوم ته به نسبت نه کړي، دا غلط کار دی. هغه کس به کړی، دې ته مبالغه وایي چې غونډو ته نسبت کې او زیاتې یو کړی دی، دا مبالغه زیاتې دی. شریعت د دې معنا کړله. امام ابن عربي رحمه الله وایي دې ذکر کې چې کله د مشرکانو ذکر کېده چې کم چې د معاهدو پابند نه دي او د هغوی د عهدونو هېڅ حیثیت پاتې نه دی، د هغې ذکر چې کاوه نو متصل یې ورسره دا وویل چې الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام. په دې مشرکانو کې داسې خلک شته چې د هغې د وعدو حیثیت شته، او دا هغه خلک د مسجد حرام په خوا کې دوی سره معاهدې شوي دي چې هغه 2 قبیلې دي مخکې موږ وویل. نو د دې 2 قبیلو ذکر الله تعالی کوي فما استقاموا لکم، تر څو پورې چې دغه 2 قبیلې ستاسو دپاره کلک په خپلو وعدو باندې، فاستقیموا لهم، تاسو هم کلک شئ هغوی ته، یعنې وعده خرابه نه کړئ، معاهده ماته نه کړئ. ان الله يحب المتقين، یقین الله تعالی محبت کوي د پرهیزګارانو سره، او پرهیزګاري وایي دې ته چې تبا د نورو کارونو سره سره به د وعدې هم پابند اوسېږي، چې وعدې پابند نه وي پرهیزګاره ته نه وي، او پرهیزګاره خلک د الله خوښ دي، نو تاسو به پرهیزګارۍ په قایمولو کې به د وعدو هم پابند اوسېږئ. اوس دغه قبیلې دغه مکې د مشرکانو چې باره ذکر روان دی چې کیف یکون للمشرکین عهد، د مکې د مشرکانو د عهدونو بس حیثیت اوس مزید وضاحت کوي. الله وایي کیف څرنګې به حیثیت د دې وعدو، وان یظهروا که دوی غالب شي علیکم په تاسو باندې، مکې مشرکانو تاسو د خیر توقع لرئ چې مسلمانان بشي، معاهده ورسره پکار ده، ټیم اوږدول ولا پکار دي. الله تعالی وایي دا خبرې غلطې دي ځکه وان یظهروا علیکم که دوی غالب شو په تاسو باندې، لا یرقبوا فیکم، دوی خیال نه ساتي په تاسو کې، الا د خپلولۍ، ولا ذمه او نه د خپلولۍ، نه د عهدونو، ذمه عهد معاهدې ته ویل کېږي. که دوی غالب شو په تاسو باندې، لا یرقبوا، بیا انتظار نه کوي یا خیال نه ساتي، فیکم په تاسو کې، الا د خپلولۍ، ولا ذمه او نه د عهدونو، نه د معاهدو. یعنې هغه خلک چې نه خپلولي پېژني، نه وعدې پېژني،
هغه خلکو نه د خیر استوقو نه د پکار د دې خلکو د لپاره بس لن علاج دغه د جو شړل شي جزیره العرب نه بهر کړی شي چې په دارالاسلام کې د فسادونه ختم شي نو دا د هغوی سره د براءت او د هغوی د شړلو او د قتلولو وجه ذکر شو الله تعالی وی یرزونکم بافواههم دوی راضی کوي تاسو په خبرو د خلوق په لو باندې دې چې د موحدو خبرې کوي ضرورولۍ خبرې کوي پستی وي دا صرف تاسو له دوکه درکول غواړي دا خبرې صرف د خلوق پورې محدودي خبرې دي د دې بزرګونو کې دا خبرې نشته وتأبى قلوبهم او انکار کې زړونه د دوی اصلي وجه ذکر کیږي چې دغه کوم موحد تاسو سره کوي صرف د دوکي په طریقه باندې یو سازش او یو طریقه کوي د تاسو د شکست درکول لپاره حقیقت کې د موحدي سره بد دینه واکثرهم فاسقون واکثر د مشرکان نافرمان دي ان وعدو فابن دي نو اکثرهم کې بیا د خبره ته اشاره شوله چې مشرکانو کې ډېر خلک د سیمه د وعدو پابند وي نو چې دا غي زړه ازار نشي به خبره باندې نو ویل چې اکثری د سیدی ټول د سیدی خلک پکښتا چې هغه د وعدو خیال ساتي نو دا هم هغه خبره شوله چې په ایس یو کار کې د مبالغې نه کار اخیستنه به کار په ایس خبره کې بلکې پوره حقایق باندې پوره تفصیلی خبره